اوس موږ راځو د مذهب تشریح په معنا د عبادت سره هم کیږي. څه کیږي؟ د مذهب تشریح په معنا د عبادت سره. دا وایي د مذهب تشریح مذهبي معنا په معنا عبادت، د مذهب لفظي معنا د لارې یا طریقه په انګریزي ژبه کې مذهب تعلیمي. په انګریزي ژبه کې به مذهب ته څه وایي؟ اصل کې مذهب خو د عربي ژبې لفظ دی، خو دلته په معنا د انګریزي ژبه کې دی ته ریلیجن وایي. څه وایي؟ کوم چې د لاتیني ژبې نه ماخوذ دی. د دې مفهوم د عقیده عبادت کول په خپله طریقه باندې. مذهب د تعریف په باره کې مختلف اقوال نقل شوي دي. بعضې مفکرین وایي مذهب د هغه معقولات او خیالات. یا بلو صاحبانو موږ دلته د مفکرینو د فلاسفه او اقوال د مذهب په باره کې ولې راوړو؟ زموږ مقصد څه دی؟ زموږ منهج څه دی؟ زموږ طریقه کار څه دی چې موږ د چا رد کوو؟ د الحاد رد کو. نو د الحاد رد چې کو نو موږ به چاته؟ نو موږ به د دې فلاسفه او اقوال د ملحدینو ته پیش کو. سره په خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ کانټ ګوره کانټ مشهور فلسفي دی. دا تجربه پسندو کیو که عقلیت پسندو کیو؟ مخکې تیر شو که نه؟ تجربه پسندو کیو. مولوي صاحبانو غټې غټې خبرې یاد ساتئ. د مذهب تعریف کړی دی، وایي هر یوه فریضه حکم خداوندي ګڼلو ته مذهب وایي. کانټ څه وایي؟ هر یوه فریضه حکم خداوندي ګڼلو ته مذهب وایي. دغه شانته کې مشهور فلسفي دی شوپنهار. دا جرمني و. څه شو؟ او د تاریخ پیدایش دی 1788. د مذهب تعریف کړی دی، وایي مذهب د مرګ د تصور سره تړلی دی. څه شی دی؟ د مرګ ته تصور سره تړلی شوی دی. د بل تعریف داسې کړی دی، وایي هغه اعتقادي قوت نوم دی. مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې د انسان باطن څه شي؟ صفا شي. مولوي صاحبانو دغه شانته کې مشهور پروفیسر دی جیمز ایچ لیوبا. د په خپل تصنیف کې د مذهب تعریف داسې کړی دی. مشهور عالم نفسیات پروفیسر جیمز ایچ لیوبا د خپل تصنیف کې د مذهب تعریف ذکر کړی دی. مذهب نوم دی د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهدې د هغې نه چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي. مولوي صاحبانو دا تعریف اول کړی دی، وایي د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهدې نه. ګوره په ملحدینو یې رد وکړو که نه؟ ملحدین خو یې ما ته خدای وښیوه که نه چې د هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي چې ته ایمان پرې راوړي. دویم تعریف د داسې کړی مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله ارادې سره په مذهب عمل کولو سره. مذهب نوم دی د ایمان راوړلو په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله ارادې سره وي. دریم تعریف د دا کړی دی ما فوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته مذهب وایي. ما فوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته څه وایي؟ مذهب. دا مذاهب علم کا تقابلي مطالعه پروفیسر غلام رسول چیما صاحب دا بهترین کتاب دی چې په مذاهب علم کار کوي. نو دا ګورئ ما دا ټول مطالعه کړی دی او دا ډېر بهترین زمونږ کتابونه په مذاهب علم ډېر لیکلی شوي دي. خو زه دا ګورم دا زمونږ په طرز لکه موږ چې کوم طرز کې ځو هغه طرز کې دی. تا ته به صرف بعضې کتابونه اخذ ډېر ګراني، کتابونه ډېر مزیدار خو هغه نه اخذ ډېر ګران. هغه ته به مکمل 15 پیرې به مطالعه کې بیا به اخذ کې. نن سبا د قحط الرجال زمانه ده او موږ استعدادونه کمزوري دي. موږ له داسې اسان انداز کې تصانیف پکار دي چې څنګه خلک وګوري او بس مطالعه دې شروع کړي او اخذ دې وکړی شي. نو دې کې دا یو کتاب دا دی، دا د غلام رسول صاحب د تعریفات ذکر کړي دي صفحه نمبر 47.